دلته کوم د بناتو ترتیب دي د هغوی دستاربندي هم دلته کېږي، د هغوی تقسیم انعامات هم کېږي. نو باجیګانو خدمت کې عرض دی چې هغوی خپلو شاګردانو ته دلته دستاربندي هم وکړي او هغوی ته انعامات هم ورکړي. زه بلا تاخیر دعوت ورکوم زینة المحدثین شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب آپ چارسدہ محتمم دارالعلوم نعمانیہ عثمان زو او مدرس دارالعلوم اکوڑا خطک حقانیہ هغه خدمت کې عزیزانه درخواست دی الله تاسو مخاطب شیخ اقوال موږ تاسو ته بیان کړي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. درود شریف ہوا ہے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام و د اجتماع حاضرین مسلمانان ورونو، نن دلته د قرآن شریف ختمونه دي د هلکانو او د جنکو هم. مسجد بلال هغې کې چې کوم د قرآن شریف درس دی د هغه ماشومانو ختمونه مشو د مولانا محترم مولانا مجاهد صاحب په سرپرستی کې. او کومه چې مدرسه باب السلام ده چې د مولانا عبدالحکیم صاحب په سرپرستی کې روانه ده د هغې د وړوم ختمونه وشو، هم د مسجد بلال هم د مدرسې باب السلام، هم د هلکانو سیسټم دلته روان دی او هم د جنکو د بناتو د قرآن شریف د زده کړې د تعلیم او تعلم سلسله روانه ده او د دې دوه علماو نه خدای کار اخلي، مولانا عبدالحکیم صاحب او مولانا مجاهد صاحب. الله دې دې دواړو مدرسو له دې جومات کې چې کم درس دی او یا د بناتو کم درس دی، الله دې دې له مزید دوام او ترقی ورکړي او الله دې وله قبولیت ورکړي. ځانونه او خپل اهل و عیال بچي
دا د اور نه بچ کې کم اور وقودها الناس والحجاره د دوزخ اور چې د هغې خشاک انسانان او کاڼي دي انسانان به پکې ورچي په هغې به غرغنډه کېږي او کاڼي به پکې اچوي کاڼی څه شی دی دا کویله یو کاڼی دی بارود هم د کاڼي یو قسم دی د چونې کاڼی چې دا کم کاڼی غړمبېږي دا کم کاڼی چې غړمبېږي دقه کاڼی او یا دا بوتان هم د کاڼو وي اکثر انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم چې دا بوتان پکې واچوي چې دوی ښه ملامته شي او ښه شرمنده شي چې مونږ خو وی چې دا به زمونږ سفارش کوي ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا اخو هم راسره سوځي علیها ملائکة غلاظ شداد او داسې فرشتې پې مقررې دي چې د ژبې نه هم سختې دي او د زړه نه په ژبه به م رټل کوي زړه کې به م نفرت کوي لا یعصون الله ما امرهم چې الله ورته څه حکم کړی دی چې دا